بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مؤمنین عزیز، څه وخت نه سوشل میډیا باندې امامات او امام زمان حواله سره اهانت آمیز لهجه بعضو افرادو اختیار کړی دی، څه کې سردمدار څه کوم دغه انجینیر میرزا دی. نو دی عنوان سات سو ان شاء الله 2 منټه خبره تاسو خدمت کې عرض کوم. مو شیعاګانو مذهب کې نه د چا توهین شته، نه د چا زیاړه شته، نه چا کنځل شته. شیعاګان یو منطقي او عقلي مذهب دی او قرآن سنت او عقل نه جواب ورکوي. کزم غوغوند شروع شون صحابه او بعضو صحابه توهین شروع کوم غومات کې بیا فرق نه پاتې کیږي. قرآن مجید ارشاد فرمایي یوم ندعو کل اناس بامامهم. قیامت پورې به ار یو ملت خپل امام څټ ته ولاړ وي. امام به فرست لاین کې وي، سیکنډ تھرد اینڈ 200 لاین به امت ولاړ وي. دینه پته لګیږي چې امام والا اهمیت قیامت کې څوره دی. کله قیامت کې دوره اهمیت ته د دنیا کې یو څوره اهمیت وي. راشو اهمیت د دی والا قرآن ته پوسوکو، اهل بیتونه ته پوسوکو چې آیا امام اهمیت لري او څونوان سلاري څرنګه اهمیت لري. راشو دی مو تاسو کو اول براشو دی آیات نه بعد چونکه ابتدا ما قرآن سو کا ابتدا بو کو د امیر المؤمنین خطبه شکشکی سره. امامت امیر المؤمنین نگاه کې څه شی دی؟ امیر المؤمنین څه و انه لا يعلم، جناب ابو بکر بن ابي قحافه ته پته دی لا يعلم ان محلی منها، څه د مولا کوم مقام دی، د مولا کوم پوسٹ ته، د مولا کوم محل دی. منها ها ضمیر خلافت ته چی ګرځي. خلافت سره د ما محل هغه دی لکه محل القطب من الرح، لکه څرنګه د ژران دی ولا کوم کانې تویږي څه غنم اوړکۍ هغه کې کوم میخ مانس کې لګیدلی دی. زه هغه میخ یم، د خلافت هغه کانې دی. یعنی کوم هغه کانی اهمیت ته او بیا هغه کانی کې کوم میخ اهمیت ته خلافت او د مان دوره اهمیت ته. یعنی زه هغه میخ یم د خلافت مانه تویږي او دا ابو بکر ته پته ده د دې اهمیت. دا د خطبه شکشکیه جمله ده. ينحدر عن السيل، مانه د علم ولا سیلاب وزي، مانه د علم ولا دریاب وزي. ولا يرقي الى الطير، او د پرنده کوم اوچت پرواز دی، کوم لوی پرواز دی، هغه کوم پرواز دی هغه د ما علم ته نشي رسیدلی. یعنی امیر المؤمنین کوم مقام دی علمی لحاظ سره کوم اهمیت دی هغه ابو بکر ته پاته دی. ځکه امیر المؤمنین پهلا باقاعده ویي او امیر المؤمنین دی جمله یو صحابي دغه تردید نه کړي. صحابه ته پاته چې د علی او د امامت کوم اهمیت غا خلافت کې میخ غونډه دی، څه خلافت ورنه چاکار وای. دا شو د قرآن او امیر المؤمنین رو سره د امامت اهمیت. بل آیات مو سره ګوره امامت کې اول اهمیت کې دای څه قیامت کې اهمیت دی چې ټول امت په امام چړته ویلاړي. ګوره د دې کې کله اوناسم به نبی هم نه لیکلای، به رسول هم نه لیکلای، به ولی هم نه لیکلای، به امام هم امام چړته به ویلاړ وي. بیا خود به شکشکیه کې امیر المؤمنین د دې تایید هم وکړه. بله خلافت مانه تویږي. اهمیت کې دویم ده چونکه دا امامت باعث اتحاد دی، ځکه به امت ورپسې ویلاړ وي. دویمه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، امامان ما جوړ کو، پروردگار عالم دی ما جوړ کو امامان يهدون بامرنا، ما هدایت ما امر سره غو د خلکو هدایت کوي. اول کل اناس بامامهم کې باعث اتحاد د امام. امیر المؤمنین خطبه لحاظ سره څه وګوره، مرکز د امام د علم والا دریاب دی، د علم مقام علم سلسله کې ډېر اوچت مقام لري. دی آیت وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، دی لحاظ سره وګوره يهدون بامرنا هدایت کوي د خلکو، باعث هدایت ته امامت باعث هدایت ته. دا ته ووټینګ والا الیکشن والا شی نه دی. ووټینګ سه یو کاست جوړ کا ظالم وي، غ ګناهګاری وي، غ شرابي وي، غ فاحشه وي،
کارهای فحاشم کوي غب هدایت ته چوک نشي کوي مگر دا څه کوم سړی خدای امام جوړ کی یهدون بامرنا خدای حکم سره غا هدایت کوي. وجعلناهم ائمه جعلناهم دک ایوا نقطه دا ده څه خدای څه امام ما جوړ کړي جعلناهم مو جوړ کړي دي امامان ائمه خدای جوړي الیکشن سره جوړيږي دی آیات بل نتیجه دا ده امامات منسوب وي منسوس وي او منسوب و منسوس ته پره شرط دی څنګه یو علم یو اسمت وي که کوم کس امام جوړ شو علم او اسمت ورسانو بجې د هدایت غ خلک گمراه کوي که چیرې خلکو علم او اسمت ته توجه ورکړي وي نن به 70 نه زیاتې فرقې نه وي. ځنو کسانو ویلو سمود پر قرآن کتاب الله کافی دی که چیرې کتاب الله کافی و د دوره فرقې ویلې جوړې شوې. ان شاء الله باقیه وضاحت په یو بل کلیپ کې کوم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.